یو بل روایت کې راغلی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم مسپخین وخت کې مونږ کور ته راغلو. عموما حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کور ته بغه مسپخین نه راتلو، خو دې ځل مونږ کور ته مسپخین راغلو. او چې مسپخین رالو نو ما وایي چې خامخا څه خبره شته، ولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عموما دې وخت کې نه راځي دلته. وایي چې څنګه مونږ کور ته رالو نو مونږ کور کې کومه کمره وه هغې کې کېناستو. و ما نه یې تپوس وکړو چې ابوبکر کوم ځای دی؟ ما ورته کور کې دی ولي اواز که چې راشي. وایي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم هغه کمرې ته رالو. او دې کمرې کې دې وخت کې مونږ 4 کسان وو. یو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، یو پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم، یو حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې زه وم چونکې دې وخت کې عمر ډېر کم و، ماشومه وه، او یو حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر ته وفرمیلو چې دا ماشومان یې بار کا. یې ما ورته یا رسول الله دا زما ماشومان دي او دا کور د ستا خپل کور دی، دې کې به داسې خبره نه وي چې وشي او دوی بار وکړي. چونکې پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غوښتله چې د موږ کمرې کې کمې خبرې کېږي چې دا بار چاته پته ونه لګي. وی هغه د بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر ته وفرمیلو چې ما ته الله پاک اجازت راکړی، اذن راکړی چې زه به هجرت وکړم د مدینې منورې. و چې څنګه پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه، یکدم ابوبکر صدیق رضی الله عنه تپوس وکړو چې یا رسول الله ما په باره کې الله پاک درته څه ویلي دي؟ وایي ما ته الله پاک دا وفرمیلو چې ابوبکر ځان سره بوځه. حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې ما اول ځل خپلې زندګي کې دا وکتلو چې کله کله سړی د خوشحالۍ نه هم ژاړي. وایي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سترګو نه اوښکې روانې شوې چې الله پاک درته ما نه ویلي دي چې تا سره ابوبکر دا سفر کوي. ورته یا رسول الله ما ته هم پته وه چې داسې وخت به راځي چې موږ به مکه مکرمه پرېږدو. او ما د هغه ساعت نه چې کله نه دا خبره ما ذهن ته او زړه ته راغلي، ما 2 سوالیانې دې دپاره ستلي دي او هغې باندې یوه سوالي ستا یو زما او موږ دواړه به سفر کوو مدینې منورې ته. وایي ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور کې تیاریانې شروع کړي، دا پیسې راغونډې کړه، دا کپړې، دا شیزونه. او بیا یې ویلو چې یا رسول الله لار به موږ ته څوک ښیي؟ وایي ما ورته وایي هغې دپاره به څوک وو؟ وایي زمونږ یو غلام دی عبدالله بن اریقط، هغې سره خبره وکړه چې دا به زمونږ د لارې رهبر وي، دا به مونږ ته لار ښیي او دې سره به دا سفر کوو. او بیا چې کله مدینې منورې ته سفر کوي، بیا په هغه لاره باندې نه لیدلي چې کومه عام د تجارت والا لار وه، هغې لارې نه هټ کر داسې لارې باندې چې هغه پټ لار وه، په هغې باندې سفر کړی مدینې منورې ته رسېدلي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ځکه رفیق سفر ویلی کېږي چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رفیق سفر دی. کم ځای کې پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفر کړی ابوبکر ورسره دی.